نو نن مونږ تقابل لپاره تمهید وایو، بیا تقابل وایو، بیا به د تعریف د حرامو سره د دلایلو نه او بیا به فصل ثانی ته ځو انشاءالله. تمهید تقابل. اقسام اعمال وجودی و عدمی. د وجودی نه به مراد جائز کارونه دي چې کول پکار دي یا که وشي نو ګناه پکې نشته، او یا گناہ خو پکې نشته خو ثواب یې هم شته. وجودي ورته په دې معنا وایو چې دا اعمال په وجود کې راوسته پکار دي، یعنی کول پکار دي. دا کارونه پنځه دي. یو فرض دی، دویم واجب دی، دریم سنت مؤکدہ یا سنن الہدا دی، او سلورم سننی زوائد دی. په کتابونو کې په د نفل اطلاق هم کیږي او د مستحب اطلاق په باندې هم کیږي، څوک مندوب هم ورته وایي. او پنځم مباح دي، دام کوشي نو ګناه پکې نشته. د فرض نه مراد هغه دي چې هغه ثابت په دلیل قطعی یقینی بلا شبهت. لکه تعریف چې کوي نو ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهت فیه، لکه اقیموا الصلاة آتوا الزکاة. واجب باغی چې هغه به هم ثابتي په دلیل یقینی سره، البته فی شبهت. نو مونږ به داسې وایو چې ما ثبت بدلیل فی شبهت. د شبهې نه مراد دا نه دی چې شک دی دا د نبی علیہ السلام حدیث دی کنا قرآن دی کنا. د شبهې نه مراد دا دی چې په کم نص باندې دا حکم ثابت دی هغې ته معارض هم شته. نو د دې حیثیت د فرضیت نه راکشی تنظر کی نو وجوب تراشی، ځکه دلیل خو نور یقیني دی. عام بحث چې کله په قرائت او په فاتحه کې کیږي نو هغه هم دا دی چې یو طرف ته فقرؤوا ما تیسر من القرآن دی او بل طرف ته لا صلاة الا بفاتحة الکتاب دی. د فاتحة الکتاب حیثیت د فرضیت نه د فقرؤوا ما تیسر من القرآن په وجه باندې چې دی معارض دی، تنزل یې وکړو او د فرضیت نه وجوب ته راکوشو. سنن الہدا یا سنت مؤکدہ
د دې تعلق د ذات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی. ما فعل النبی صلی الله علیه وسلم مع ترکی مرتن و مرتین، چې حضور علیہ السلام همیشه یو کار کړي او کله کله پریږدي، نو که بلا ترکین وي د نبی علیہ السلام عمل نو دا مواظبت او دا بی وجوب ته، نو بیا خو به د نبی علیہ السلام هغه عمل چې په هغې استمرار همیشګیري مواظبت کړی دی او هغه د عاداتو نه دی، بیا خو به دغه عمل په موږ باندې واجب ګرځېده. خو چې یو پیره دوه پیرې کله کله یې پرېښی دی نو اوس واجب نه دی، البته سنت مؤکد دی. سنن زوائد د سنت مؤکده په ضد دي، یعنی ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين و مرتين ثم ترکه، چې یو پیره دوی چې ته عمل کړی دی د یو پیره دوی نه مراد خاص یو یا دوه نه دي، په بعض اوقاتو کې تینا عمل سرزد شوی دی د عاداتو نه دی او بیا پرېښی دی، نو دا زموږ دپاره سنتي زواید دي، سنني زواید دي. دا څلور هغه وجودي کارونه دي چې د دې په ضد کې بیا څلور عدمي کارونه دي. د وجودي نه به مراد شي په عمل کې راوستو او د عدمي نه به مراد شي د هغه کارونو نه کول، د هغې نه اجتناب کول. ما په وجودي کې مباح په یو غرض پرېښودل چې دا به د ټولو وروستو. عدمي کارونه کوم دي؟ یو حرام، بل مکروه تحریمی، بل اساءت، څلورم مکروه تنزیهی. هر یو د وجودي په ضد کې دی، نو حرمت او کراهت دا به هم د خپل مقابل په طریقه باندې وي، لکه حرام باغی چې د هغې حرمت ثابتي په دلیل قطعي او یقیني سره چې شبهه پکې نه وي. لکه حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، هیڅ قسم معارض دی ته نشته. نو ثبوت د حرمت په دلیل یقیني بلا شبهات نشو، دا کار حرام شو. دغه رنګ مکروه تحریمي دی چې د هغې حرمت ثابت خو معارض ورته موجودي، د حرمت نه به درجه کراهت تحریمي ته راشي. مکروه تحریمی هغه دي چې هغه حرام او تقریبي نه کولې پکار دي. مکروه تنزیهی هغه دي چې هغه حلت تقریبي ځان ته ساتل خدي، او کوشي نو د حرام او د مکروه تحریمی مرتکب د دې فاعل او عامل نشي. اساءت د مکروه تحریمی او تنزیهی په درمیان کې
عمل دی. نو بزرگانی دین اغی خزان دا شبہات نساتی مشتبه امور نساتی چجا کی مکروہی تحریمی. یو تقوا دا یو فتوہ دا. نو پا تقوا کی ہوئی دا سحرام خو ندی، سا مکروہی تحریمی خو ندی، سا اصاعت خو ندی، خو تنزیحی دی. نو دے پہ باندې بیا ډاډه شي او هغه کار مرتکب جوړېږي. دا چې کله په فتوا عمل کې، چې په تقوا عمل کې، نو دې بیا د مکروه تنزیحي پورې خو څه کې د مشتبهاتو نه هم ځان ساتي چې دا به د کولو کاري که نه وي. لکه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه او چې حج ته ته نو په سفر خو د اوښانو او د چارپایو وي، پیاده وي، نو نورو خلق د یو دیوال سوري ته ته او دې په نور روانو. نو چا ورته وی چې صاحب تاسو هم دې سوري ته شئ. وی چې زه خو مې غواړم چې بدن ته مې آرام سہولت ورکړي، زه هم په دې سوري وي. خو دا دیوال چې د کوم سوري دی په دې صاحب الجدار زما قرضه ده. نو په یجر النفعان کې را نشم چې کم قرض نفع راکوي، اسود دی. نو د خدای نه یریږه ماسې نه چې دا د ده د دیوال په سوري زما او تپوس رانه وشي چې ځکه د دیوال سوري ته تللی وې چې په ده ستا قرضه تا دې دا نفع اخیست. دا تقوا ده. فتوا څه ده؟ دا په یجر النفعان کې نه راځي. د فرات سیند ته خر غورځېدو. امام ابو حنیفه رحمت الله د هغې نه بعد د مۍ غوښه ونه خوړه. ولې؟ هسې نه چې زه کم مۍ خورم او ده د خر هغه غوښه خوړه دي. او حرمت الحمر حرام دي. اوس فتوا څه ده؟ دا مئی چې هر څه خوري او خدای موږ ته پاک کړي، نبی علیہ السلام موږ ته پاک کړي. احل لنا میتتان و دمان. نبی علیہ السلام فرمایي دو مرداري یعنی چې مذبوح نه دي، یو ملخ او بل مئی. تاسو ته روان او د سارو څه پته لګي چې دا کومې صایمه دي او دې بهر ووته او رای پرېښوده چې دې ځان موړ کړي چې دې به څه خوري، پردی به خوري، خپله به خوري. ځینې داسې چې په دې ډېرانو ګندونه خوري. دغه رنګ چرګ حکم یې زنده پاره څه دی؟ دا غیر مکلف دی، ده چې هر څه وکړه تا ته پاک دی. و د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شبهاتو نه هم ځان ساتي، ځکه اولیاء هم جوړ شي. ځکه او صاحب د شرع عقاید نصفي چې تعریف د ولي کوي نو د هغې په اجزاو کې یو جز دا دی: المورد المجتنب عن المناهي، د ګناهونو نه ځان ساتي. دې باندې پرهاروي رحمه الله شارح د شرع عقاید نصفی نبراستی حتی الشبهات تر دې پورې هغه ځان د محظوراتو نه ساتي، که حرام دي، که مکروه تحریمي دی،
کې ساعت ته که مکروه تنزیهی دی چې د شبهاتو نه ځان ساتي نو تب جا کې هغه الله تقریب شي او د هغه نه وجه الله جوړ شي. یو فتوا ده نو فتوا خو به دې ده چې مئی کې هر څه وخواړو او که دا قرضداري د دیوال سوري ته لاړې دا په سود کې نه راځي نو ځان ساتل د آدمي کارونه دي ځان ته ساتل دي. تقابل به داسې کوو چې د وجودي نه فرض والی نو د آدمي نه به حرام والی چې د وجودي نه واجب والی نو د آدمي نه به مکروه تحریمی والی چې د وجودي نه سنن الهدا والی نو د آدمي نه به اساءت والی او چې د وجودي نه سنن زوائد والی نو د آدمي نه به مکروه تنزیهی والی نو تقابل شو. دا تقابل بنو شوی کہ اساعت پا منس کے نوی او زبان ضد عام سشرے حرام مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی حرام مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی. اس ممنوعات او آدمی کارونه درې والی حرام مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی نو په وجودی کارونو کې وجودی خسلور دی فرض واجب سنت مؤکد او سننی زوائد نو وجودی شو سلور او آدمی شو درې نو چې کله په دې کې اساءت شامل کې اساءت نو دا به بیا سلور آدمی شي او سلور به وجودی شي. په دې ډاکټرانو علماو کې یو ډاکټر عالم دی علامہ ډاکټر طاهر القادری دا یو کتابچه مې کتل نو هغه لیکي چې اعلی حضرت عظیم البرکت شاه احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی تحقیقی علم ورکړي دا محقق دی وی چې څه وخت پورې زما هم دا فکر دا منګیرو چې وجودي کارونه سلور دي او آدمي درې دي زبان ضد عام چې دا طلبا او علماء کم دي هغه اساءت طرف تزین تبادر نه کوي نو فرض واجب سنت مؤکد او سنن زوائد په مقابله کې حرام مکروه تحریمی مکروه تنزیہی نو یې چې په دې کې تقابل نه راځي. نو دا اعلی حضرت عظیم البرکت شاه رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں راوست نا اساءت رئیس تھے اس سے اساءت رہوگا سے نو آدمیم سلور شو وجودی مسلور او مائی چیر واقعی اعلی حضرت رحمت اللہ محقق دے دا تحقیقات ټول کړي تتبع هم کړي دا استقراء هم کړي تلاش هم کړي او استدلال هم کړي پاتې شو مباح مدا بین بین دي
دا نه په وجودي کې راځي او نه په آدمي کې راځي. ځکه حکم یې دا دی که چا مباح کار وکړو نو ګناه نشته خو ثواب یې نشته. نو چې نه ګناه شته او نه ثواب شته نو نه په وجودي کې راغی او نه په آدمي کې راغی. نور الانوار چې امر په 14 قسمه کړی دی هغه وایي چې یوازې امر دپاره د لزوم او د وجوب نه وي، کله د تعجیز دپاره هم راځي. فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم، کافر عاجزه کړه. نو کله د اباحت دپاره راشي اذا حللتم فاصطادوا، محرم ته وایي که د حج او که د عمرې چې محظورات الاحرام به نه کوي دې نه به ځان ساتي. لکه من جمله د هغې نه ښکار دی، نوک کټ کول دي، ویښته کټ کول دي، په ښکار دلالت دی. اذا حللتم کله چې د احرام نه ووتی فاصطادوا نو امر دی بیا ښکار کوئ. نو دا به رابېله تماشه وه چې دا امر دپاره د وجوب وي او د اباحت نه وي. اوس خو حاجي صاحب په مزدلفه شریفه کې کاڼي راغونډوي، ځکه چې دا مرجوم چې کله ته رجم کې که نه نو دا په پاکو ګیټو کې او چې کومه ګیټې دی جمرې ته ونه رسېد هغه غیر محسوب د هغه حساب هم نه شو او د دونه لرې بیا نه کړي چې د شیطان پرې د چا سټ وولي. یو کس وي چا کته نو اوس دا سوشل میډیا په دې خو هر څه راځي، دا خو ورته کار وکړم چې دا شیطان دی د زموږ نیکه دوکه کړی دی. نو هغه به د شیطان له وویل لکه د ایړي ګډ به په شا راغی نو بیا به دغه ځای نه یو غټ کاڼی رااغستی نو بیا ورته رووست. څوک پسې ورغی صاحب څه کوي، څوک به مړه کوي. وړه ګیټې دا د کرش کاڼی چې بیا په ځینې ځای کې هوی په غټ نوک به یې کېدی او په دې بل ورته ترنګولی ورکړي. دا په اهانت کې اعلی درجه ده. او څوک وایي چې په دې کې حالت دی خو په دې 2 ګیټو به یې وولې ولې دی. نو چې پاکې ګیټې راغونډې او یو شیطان ولې یو جمره ولې په 2 کاڼو نو چې کله څلورمې ورځې ته پاتې کېږي نو 3 ورځې خو به فمن تعجل فی یومین فمن تعجل فلا اثم علیه ومن تاخر نو که چېرته څوک 3 ورځې ایسارېږي د لوی اختر د ورځې نه بعد 2مه 3مه 4مه نو دې به د زوال نه بعد دا جمرات 3 واړولي نو په یو ورځ کې 21 ګیټې شوې، په بله ورځ کې 21 ګیټې شوې، په بله ورځ کې 21 ګیټې شوې، نو 63 ګیټې خدا شوې. او د لوی اختر په ورځ باندې چې دیار کله ورسېد قبل الزوال خو چې بس د مشعر حرام نه ورسېد مینا ته نو جمره عقبه به ولي نو 100 ګیټې او سره دا شاملې کړه نو 70 ګیټې شوې. صاحب هر حاجي صاحب په مشعر حرام کې لګي ګیټې راغونډي او پر سې د 70 ګیټو ډکې خو دې به 70 نه راځي، دې به 80 85 90 ګیټې راځي که په یو خطا شي نو چې نورې ورسره بیایي. دا کومې چې مستعملې ګیټې دي په دې باندې به نه ولي او که په دې ویشتو نو سره د کراهت جواز شته او مکروه دي. نو چې اذا حللتم فاصطادوا بیا دې وروسته ښکار کړو نو ځان سره به دې غشي ډینډې مړئ ټوپک به دې مړو
نو محرم چې کله د احرام نه او ښکارونه چېرته دي وصل هغه ټوله آباده علاقه ده دلته امر د پاره څه دی اباحت دی که چېرته اوسو دا محرم چې دی د احرام نه ووتو که اوس یې ښکار ته زړه کېږي او ښکار کوي نو د زمین حرم نه بهر په زمین هل کې دی ښکار کولی شي محظورات الحرم کې خو اوس هم دي که نه و د محظورات الاحرام نه دي ووتو دا کار څه دی مباح نو صاحبانو څلور وجودي کارونه دي څلور آدمي کارونه دي مباح په درمیان کې دی د دواړو طرف ته برابر دی دا تقابل په مابین د حلالو او په مابین د حرامو کې تعریف الحرام په فصل اول کې د البحث العاشر تعریف د حلال هم د حرام هم د حلال تعریف شو سره د دلایل نه د حرام تعریف مع الدلائل تعریف لغوي هغه شی ته حرام وایي چې په معنا د عزتي د احترام لکه مسجد حرام نو حرام په معنا د عزت باندې من حیث اللغت راځي په معنا د ممنوع محظور کار لکه حرم علیکم المیتة نو غیر جائز شو لکه محظور الحرم او محظور الاحرام دا موږ وختي ویلې د حفاظت په معنا باندې هم حرام راځي لکه حریم البیر د کوی حریم وي پخوا چې بچه کوي سو نه به یو ډبه جوړه کړه چې د لاندې نه باندې وخیږي دې لپاره چې د دې پټي یا د باقي ځمکې اوبه بارانیم دي کوی ته نه ځي څارویو ته هم په اسانه نه راخیږي او نور اوبو ته هم مستعملې نه راځي دا کوي چې دی دغه د دې حریم دی یعنی که څوک په دې کوي کې مداخلت نه کوي نو په دې حریم کې به هم مداخلت نه کوي دغه ډبې د دې کوي حفاظت کړی دی دا د پاره څه دی د حفاظت د دې باباګانو حریم او استاد ځینې باباګان لغونه جمالي شوي دي هغه جلال ته تللی نو بس یو جلالي سړی چې عمر یې تېرېږي نو په ده باندې جمال بیا غلبه کوي او بیا د مخې ډېر روان کارونه کوي خو دې غږ نه کوي نو خدای خبر چې دغه وجه ده چې دا باباګان صاحبانو ډېره زمانه وشوه او هغه یو بادشاه نو هغه چا ده ټوپک ورکړه چې دا واله او دا دلګان وجنه نو هغه وی چې ما خو د ازادي ورکړه او د دنه څوک تپوس کوي دی خو به چې راځي نو ډېر خلک به وجدي ده علاقه به د دې قسمه خلقو نه وزګاره کړي هغه تش تور را ویجه که څو دې مړ کړي ویجه ما خو یو مړ نه کړي چې ولې نو کم به مې وجه یو ندی دوه ندی اوس ټول خلق مې در نه شو وجه دی
دا باباګان صاحبان به هم وایي چې نو کم به پخوا خو به د دې یو ایریا وه چا په هغه ځای کې بد کار نه شو کولی ځینې دي چې چا به د هغې هغه فصل او هغه ونو ته هم نقصان نه شو رسولی اوس هم زه یوسف بابا ته تللی وم هلته کې وچلې ونې راغورځېدلي دي او ځینې خو پکې داسې دي چې د هغې هغه څه حصه د زیارت ته چې ورنوځي نو هغه دروازې ته قریب ده لیکن قریب دی چې مانع شي نو ما چاته ویې مې دا وچ لرګي ته لرګي نه یا خرڅوي یې نه وی چې نه چې دا نشي بیا چې ولې وی چې دا څوک استعمال کړي هغه نقصان رسي نو بابا صاحب خپل کرامت خو ظاهري که نه نو وی چې یو مولانا راغلی او هغه داسې لږ جرأت وکړي چې دا څوک وي او دا اوس دغه دې مدرسې ته به یې اوس په لنګر کې به استعمال ویې ویړو وی چې یې ویړو نو بیا څو ورځې بعد راغی او دلته میخه حلاله کړه خیرات یې وکړه او د هغه خپل فعل نه رجوع کړه هغه لرګي خو به یا پته نه چې راوړي وو که نه وو هغه مې اوس په خیال کې نه دي لرګي واپس راوړي وو نو چې اوس د زمانې ځان ته مفتي وایي او قدرمند علاقی وي او هغه یو تجربه وکړي او په څوارلسمه صدۍ کې ما هغه تجربه ناکامه شي نو خو واقعي د هغه بابا حریم شته که نه خو دا بېله خبره چې ځینې باباګان چې کوم دی نو هغه جمالي شوي دي دی غږ نه کوي وایي چې یو بزرګو د هغه په خوا کې به دا قوالیانې کېدې پنجاب سندھ کې نو وایي چې چا پکې دا خبره وکړه چې ګوره نو دا بابا صاحب چې تاسو دونه دا بابا صاحب ورته هم غږ نه کوي اوس په دې حیران چې یو طرف دا خلقو د بابا وی دا خاورې ګټې لوټې دي او چې په دې معامله کې راشي نو بیا ورته بابا غږ نه کوي د بابا تصرف مني بیا په دغه ځای چې دې ورته وایي دې ولې نه منع کوي بختیار کاکی رحمت الله علیه نو یو صاحب و کشفي و او ورته وایي چې راځه بابا پې خوشحاله نه دی خو چې اوس خلق یې کوي نو بابا دا ذمه داري نه ده دا د ژوندو خلقو ذمه داري چې منع کړي هغه من مات فقط قامت قیامته دی هغه اوس په عالم برزخ کې دی نو هغه ورته وښوده چې بابا صاحب رحمت الله په خپل قبر کې دې خلقو ته بددعایي کوي چې ضلالت زما د قبر په خوا کې او یاد ساته اهل السنت والجماعت تا اهل السنت والجماعت تا د دې ذمہ دارانو ته د دې شي مخنیوي پکار دی چې دې برملا یوازې نه وي بلکې عمل وکړي چې د دې مزاراتو په خوا کې څومره محظورات او ممنوعات کی کا چرس کړي کاغه ډمامې وال دي کا ربابونه وال دي کا ستارونه وال دي او که بعضې نور هغه رسمونه او رواجونه یا د بې علمۍ په وجه یا د بل څه په وجه باندې څوک کوي نو د هغې نه داسې پاکول پکار دي
لکه د مانکی شریف زیارتونه چې په امن دي، د لواړګیا زیارتونه په امن دي، دا حاجي محمد امین صاحب قبر په امن دی د دې نه. د مانکی شریف زیارتونو ته زنانه نه پرېږدي، د هغه دروازې پر راشي دعا وکړي خو یوځي، معصوم ورته دننه نه پرېږدي. د پخوا نه دا خبره ده. دغه رنګه ما چېرته دا ځینې نور یاد کړل. نو دا زمونږ د ژوندو خلکو، د هغه خلکو چې د هغې وس رسي هلته، دا د هغې ذمه دارۍ چې دی نه پاکې کړي. نور باباګانو صاحبانو ذمه داري ختمه ده، هغه په عالم برزخ کې دي، خو خوشحاله په دې کارونو باندې قطع. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې فرمایي خدای زما قبر نه بت مه جوړئ، نو خفه دی پکې خوشحاله چېرې خلق راځي او زما قبر ته سجدې کړي او زما نوم عیسی علیه السلام په شان خدای جوړ کړي، نو خدا پې نه خفه یي که نه. نو حریم دا د یو کویم کېدلی شي. مسجد حرام چې دوی د هغې خپل حریم دی، د هغې زمینې حرم دی، دقه رنګ د مدینې منورې. نو یو معنی حفاظت دی د حرامو، یو معنی عزت دی، یو معنی ممنوع محظور ده، بل معنی حفاظت دی، یو معنی رکاوٹ، یعنی آغا یو عمل تا مانع جوړېدل دي. تعریف شرعی: ما ثبت حرمته بدلیل قطعی لا شبهة فیه. حرام به هغه چې د هغې حرمت په دلیل قطعي بلا شبهة ثابتي، لکه شراب. نو قرآن خو په خپل ځای دی، خو په احادیثو کې هم داسې راغلي دي چې نبي علیه السلام فرمایي حرمت الخمر، یو خو دی حرمت الخمر، خره حرام کړی شوي، خو بل طرف دی حرمت الخمر، شراب حرام. دلته د حرمت دا لفظ صریح دی او یو معارض حدیث نشته چې د هغې نه دا معلوم چې شراب حلال دي. او د شراب په درې درجې کې امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته قبیح الله معلوم کړي دي. په اول کې فی منافع للناس، او بیا ورته فرمایي چې و اسمهما اکبر من نفعهما. نو د خلکو توجه یې ترې واړوله چې دا په دې کې فساد ډېر دی. او درجه په درجه باندې بیا راغله چې رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، ځان ترې وساتئ. اوس امر شو. صحابه رضی فرمایي وایي چې کله د شرابو د حرمت حکم شو، نو صحابه به سمدستي عمل کړل، دې ته نه دي کتلي رضي الله عنهم چې کني یاره دا شته به استعمال کړو، نورې به نه کوو. د مدینې منورې کوڅې سرې به یې دي د شرابو نه، او چاټۍ صحابه کرام رضي الله عنهم ماتې کړې. نو حرمت د شرابو قطعا دا په بلا شبهاتن دې حرمت ثابت دی. بخاری شریف کی راځي چې نبی علیہ السلام خطبه لوستا، ایو یومکم هذا، ایو شهرکم هذا، ایو بلد هذا. صحابه رضی د ادب احترام په وجه باندې جواب نه کوو. باخر کې سو فرمایل ان دماءکم و اموالکم و فی روایت و اعراضکم حرام علیکم كحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا.
نو د حرام لفظ راغی صریح حرام شو قتل او معارض دلیل ورته نشته یا لکه اکل مال الیتیم لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا نو لا تأکلوا نهی نه نو چې نهی د کار کم کار نو منهیونان هو قبیح نه نو چې دلیل په علاوه د حرمت نه نشو په حرمت کې بیا اخلي کنه باوجود زنا شو وغیرہ وغیرہ اچھا جی دا د حرام تعریف شو مات دلائل چې دې ته حرام وي بیا پای کې چې کوم کیټیګریز دي ممنوع کارونو کې مکروه تحریمی اصاعت مکروه تنزیهی دا آدمی کارونه دا باندې کوي خو چې کله یو سیس کې د حرمت دلیلم پیدا شي او د حلت دلیلم پیدا شي نو په دې وخت کې مفتی صاحب ته ضرورت پیدا شي ما تاسو ته لطیفه کړو چې داسې غوټی ته چې مولا هم باشد کې چوپ نه مې شو او هر څوک د ځان الله سره تاو کې خو عوام دي او عوام ګلنان دي بل مدول دي دای چې د سوي وای د ځان او مخې ته کتاب پروت دی ګندا ټول په او کتاب بوته چې د تبلیغي نصاب پروت دی وی ګندا قران دی صحیح به دې څه کوي د دې کتاب په نوم له ګټو غستی شه د قران شکل ورګړي خلک وی قران له ووټ ورګو تیر له ووټ ورګو ما عوام خدا غسی دي نو ما تاسو شاید یو لطیفه کړو چې یو مولانا صاحب خلاصه چاته پڑھاول او پاغي کې د واجب تعریف راغی حکم نو چې حکمه کا حکم الفرض عملا لا اعتقادا د دې پر خواغه پوهې د چیرې د واجب حکم د فرض حکم دی یعنی دا حرام حکم دی واجب دی کنه نو د واجب حکم د فرض حکم دی نو فرض کار خلق کوي واجب بم کوي په فرض کار کې ثواب دی د واجب په کار کې ثواب دی په نه کولو کې د فرض او فرضي عمل ګناه ده لکه ملز نو د واجب په نه کولو کې ګناه ده لکه اضحیه او قرباني یا صلات وتر خو چې دې تراغه چې عمل الله اعتقادا نو بیا پاره باندې نه پوهیدم نو عمل الله اعتقادا مطلب دا چې په عقیده کې واجب پشان د فرض نه دي او په عمل کې دي نو په عمل کې چې د فرض حکم دی هغه د واجب حکم دی او په اعتقاد کې حکم د واجب پشان د حکم د فرض نه دی ځکه د فرض نه انکار کفر دی نه د واجب نه ځکه په واجب کې شبهه شته کړه تاسو پوه شئ نو جهالت او حرمت جمع شي د بیا با د هر کس ناقص کار نه وي اب بیا مفتی صاحب غواړي او مفتی صاحب به دا هر څه د افتا په کورس کې لوستي چې یو شی دی پکې دلیل د حرمت پیدا شو پکې دلیل د حلت پیدا شو زب فتوا په څه باندې ورکوم او قاضي به فیصله د څه کوي نو په دې ځای کې قضا ته ضرورت پیدا شو افتا ته ضرورت پیدا شو نو الغلبة للحرام چې حلت او حرمت جمع شي نو احتیاط په دې کې دی چې په هغې باندې حکم د څه شي د حرام وشي نو صورت التغلیب وایو ښه داسې صورتونه به وایي چې په هغې کې به د حلت دلیل هم وي
د حرمت دلیل به هم وي او بیا به کتیش چې غلبه کم سیز ته په څه وجه ورکېدی شي. نمبر 1 جمع بین الاختین بسبب ملک الیمین. احلته آیت وحرمته اخرى. قرآن کی راضی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. دو خویندې ایٹ اے ټایم په نکاح کې چې یوې ښځه ده او بلې ښځینه ده، دا په نکاح کې جمع کول حرام دي. نو اوس به مونږ څه وایو چې دوه خویندې یو کس په یو وخت باندې په نکاح کې راوستی شي که نه؟ دا زمونږ یو موضوع شوه. وایي په دې کې داسې دلایل پراته دي چې یو دلیل لږ هغې حلالۍ او بل دلیل لږ هغې حرامۍ. څه شی؟ جمع بین الاختین فی وقت واحد للرجل الواحد. چې دا یو د ښځینه کېږي او بلې ښځه ده، نو چې په دې دو کې کومه په نکاح کا خو ښځه شوه، نو دا بلې ښځینه ده دا ورله روا کېږي او که نه روا کېږي والله. نو صاحبانو دلیل د حلت یې څه دی؟ قرآن فرمائیے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. دې ځای نه به استدلال کیدی شي. په یو وخت باندې نارینه دو ښځې کولی شي، دریم کولی شي، څلورم کولی شي. که ده ته ځان معلوم وي چې زما نه انصاف نه کېږي نو بیا دې یو وکړي او ما ملکت ایمانکم. یا خیر دی اصیله دې نه کېږي که نه، چې د ده کومه وینځه ده نو هغه دې په تعلق کې راوړي، نو هغه دې ام ولد کی. صحیح شوه؟ اوس په ما ملکت ایمانکم کې دا قید نشته چې د دې دو خویندې د ده په ملکیت کې دي او دواړه د دې وینځې دي. نو د اطلاق ته چې وګورئ نو په ما ملکت ایمانکم کې دواړه خویندې راځي که نه راځي؟ ٹھیک شو؟ په ما ملکت ایمانکم کې دواړه خویندې راځي، ما کې عموم نه دی. نو ما ملکت ایمانکم. او څوک وایي چې یاره ما خو د پا د غیر ذوی العقول راځي، نو چې کله د دې دا د صفت په بنیاد باندې استعمال شي نو بیا د ذوی العقول دپاره هم راځي. نو ما یعنی بمعنی من هغه مملوکی ملکت ایمانکم چې ستاسو ښي لاسونه، ذکر د جز مراد کل چې تاسو د هغې مالکان یې، بس هغې سره خپل تعلق کوي. نو یو کس و چې د هغه دوه خویندې په ملکیت کې وي او د دې آیت کریمه نه استدلال وکړي چې ما ته خو خدای دا نه دي ویلي چې یوه به په تعلق کې راولي او دویمه نه. ما ته خو یو عموم کړی دی ما ملکت ایمانکم. او دغلته د خپل مالک دپاره د وینځې د تعلق قایمول دپاره نکاح هم ضروري نه ده، ځکه ملک رقبي دی نو ملک مطلق پکې خود به خود راغلی. دې وی چې ما دپاره دوه خویندې په یو وخت باندې په تعلق کې راوستلو جایز شو. تاسو پوه شئ؟
دے دلیل دا حلت تے حج پدی کی اطلاق دلیل حرمت وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ قرآن فرمائی پا زمانہ دا کفر کی جمار سے کری دی غم کری کچھ مسلمانان شوئے نو سنجی دی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم پلا لور پا نکاح نشے غستے پلا مور پا نکاح نشے غستے سنجی دربانے دا حرام دی نو یو ان تجمعو بین الاختین دا حرام دی تاسو جمعو کے پا مابین دا اختینو کی پا دی آیت کریمہ کی منع دا پا یو وقت دا دو خویندو پا نکاح کی راوستل پا تعلق کی راوستل سنگ چی علت اطلاقو چی ما ملکت ایمانکم رسی دلت اطلاق دے ان تجمعو بین الاختین دے وسر قید ندے کہ خودے چی دا دوار با منکوہی بھی او پا ملکیت کی بنائی مانا جمع بنکی پا ما بین دوے خدو خیندو کی چاہے پا ملکی متعی کی دی چاہے پا ملکی نکاحی کی دی رقبی کی دی چاہے پا ملکی متعی کی دی چاہے پا ملکی رقبی کی دی دو کہ چرت کی دو خویندی دا دو ملکیتو ام بے پا تعلق کی جمع نکی اور کہ دو خویندی دا دم مملوکی نوی یوی پا نکاح واغستا نو ام دویم بور سرا نے جمع کی تاسو پہ گولا سے نو پا ما ملکت ایمانو کم کہ ام عموم دے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کم اطلاق دے نو یو طرف تاوی چی یرک تاسوی مالکانی دا قید نشتا چکن یرک دا دو دا دریو دا خویندو دا نخویندو او بل طرف توی چی جمع پا مابین تو اختینو کی نکی دا قید پا کی نشی چی کنی خیلی دا وینزو آگا کولے شی چاہے پا نکاح کی او چاہے پا ملک یمینی کی او دلتا دلیل دا حرمت را رہے یا بل مثال دوین مباشرت فاحشہ مال حائز مباشرت فاحشہ مال حائز احلها حدیث وحرمها حدیث آخر یو حدیث تا چوگو رے نو دا حائزی سر مباشرت فاحشہ دا یو حدیث منع گئی او بلی روا گئی نو دلیل دا حرمتم پا مباشرت فاحشہ کی دا حائزی سر او دا حلتن پیدا شو دلیل حلت حضور علیہ السلام فرمائی اسنعوا کل شیء الا النکاح او نکاح بمعنی وطی تعلق نامو جہتا تن کی حضوجن آخرنا استدلال کیوں شاملو پہ کی چیرہ پدی کے تعلق قائم اول دا ضروری دی دا نکاح پا مانا دا جمع باندے دا اسنعوا کل شیء دا حائزی سرا ہر سا عمل چکی جائز دی الا النکاح خو تعلق قائم اول اور سرا یعنی دا کنایہ دا جمع نا جمع اور سر جائزہ نا دا یو حدیث خدا بھی اسے دا دی حدیث مطابق دا حائزی سرا
چې جما نه نو د جما نه علاوه سره مباشرت په مباشرت کې مباشرت فاحشه دا ثابت شو که ثابت نشو نو دا دلیل د حلت دی د مباشرت فاحشه د چا سره د حایضې سره دلیل حرمت لك من الحائز ما فوق الإزار لا مطلقا لك من الحائز ما فوق الإزار دلته قید کې ما فوق الإزار نو تحت السر ممنوع شو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوسو شو کہ یو زنانه حایزی نارینه به د دې سره تر کم حد پورې میل ملاپي نو په زمانه د کفر و شرک کې خو به دا یو پلیت شی ګڼه په کور کې به ول تنبور خخ کو ځان لبه کړه لوخي لرګي به ول ځان لکړه چا به سره لاس ملاول نه غواره کول ناس ته پاست به نه غواره صحیح ده دین اسلام راغی نبی علیہ السلام اننا لک من الحائز ما فوق الازار تعلق سره نور د لمس د قبلی دا استفراش دا ټول جایز دي خو ما فوق الازار نفجت اخلی ما فوق الازار نو ما تحت الازار من شو نو قید راغی کرانه وی اس ما تحت الازار من آرالا نو بغیر د جمان هم ما تحت الازار من شو او دا دوائی دی که دا من آنشن دا دوائی دی دا پا حالت حیث کی جماعت بیا اوڑی پاگئی بدلی او پا اڑمبنی حدیث کی چی اسنو کل شن الا النکاح نو پا دی که ما فوق الازار امراغی ما تحت الازار امراغی خواهد دا چا خبره چی جماع مناشو نو یو حدیث سوئی چی ما فوق ما تحت دا کل جسد دا حائزینا استمتاع بغیر جماع کولی شي او په یو حدیث کې وی چې ما فوق الازار کولی شي ما تحت الازار نشي کولی په یو کې حلت راغی او په بل کې ما تحت الازار حرمت راغی اوس دا دو خبرې شوي یو پان تجمع بین الاختین کی جمع بین الاختین او بل په مباشرت فاحشه کی مال حائز غلبه بچالو ورکو الغلبة للحرمت للاحتیاط په مباشرت فاحشه کی ہو احتیاط تے یا سندا دوائی پا جمع بدل نشی او پا جمع بین الاختین کی صریحاً حکم بکیو چه غلبه با حرمت لور گیری شی ذکر آغا جائز ندی او کله چه حلت و حرمت جمع شی نو حکم داری چه غلبه با حرمت لور گیری شی دو جمع بین الاختین لما ملکت ایمانکم نا نشی ثابتے دے ان تجمع بین الاختین با غلبه کی او گویا چی خضب حرامی خضب حرامی مباشرت فاحش کہ دا اطلاق پوجبان ما فوق و ما تحت جائز دی وچه بدویم حدیث کی ما تحت الازار رال لگو رہے دے ما تحت الازار مراد هم جمادا خو احتیاطاً با مباشرت دا با هم ما تحت الازار حرام شی ممنوع شی دا دوائی دا پا آخر کی بدلی کی پا جماع بان تاسو دی جماع
د زنا بالجبر کې دا حکم لوسته دی. چې زنا بالجبر چوشي نو ظاهر عقل خداوي چې زانی ته دی سزا ملاو شو مزنی ته نه، ځکه پای خو جبر کړی او کتابونه لیکي چې دا 50 جبرو شو مجبور شو لام په وخت د انزال کې د دې رضامندي راځي، ځکه دغه وخت او دا حالت داسې دی چې وقتي طور د دې رضا راشي. تاسو پوهیږئ نو په دې وجه باندې احتیاط د مباشرت فاحشه لم پکار دی. قول عباس رضی الله عنه په دې کې څه دی چې کله علت او حرمت جمع شي نو ابن عباس رضی الله عنه چې مفسر عباس رضی الله عنه چې تر د نبی علیہ السلام دا یو قول پکې الاشباح والنظائر را نقل کړی دی. التحریم احب الینا پدې کې تحریم بات محوی که زمانه څوک تپوس که زمانه څوک فتوا غواړي که زمانه څوک مسله تپوسي چې یو طرف ته علت دی او بل طرف ته حرمت دی. عباس رضی الله عنه ته پکې سوی نو یې زویم چې التحریم احب الینا مونږ ته تحریم سره محبوب دی. ولی احتیاط هم پکې دی ځان د حرمت نو په زید دی چې دی په جوز لا یجوز کې د حرمت شکار شي د هغې نه دا خدا چې د جوز لا یجوز کې را نشي او د حرمت نه بچ شي. الفصل الثاني في الأمور المغلبة. فصل اول ختم شو، فصل ثانی شروع کیږي په البحث العاشر کې. او دا په باره د امور مغلبو کې دی، یعنی هغه امور چې په هغې کې تغلیب شوی دی غلبه پکې حرمت لا یا په بعض ځینو کې علت لا ورکړې شوی ده. وهي ستة د امور مغلبه چې کتابونو ذکر کړي نو هغه شپږ دي. الاول الاولى المتابعة، الثانية محظورات الحرم، الثالثة استمتاع، الرابعة الاصطياد خکار، الخامسة الأضحية قرباني جو تمدلو يختر ويو، السادسة الشهادة. پتہ تبو استقرا باندې پدې شپږو شیونو کې تغلیب شوی دی او غلبه حرمت له ورکړل شوی. الامر الاول دا چې امور مغلبه شپږ دي د اولنی او امر پکې څه شی دی فی المتابعات په متابعات کې. دا متابعات ډېر دلچسپ موضوع ده په غوري سماعت کې. غرض شو په علت و حرمت کې با حکم د تابع پشان د حکم د مطبوع وي. نو توابع ہوتا سوئے کی په نحوه کې کوتاو بوتاو اعراب به د مطبوعي
نو اعرابي حکم یې د مطبوع شو د تابع نو دلته به په علت او حرمت کې حکم د تابع د چای د مطبوع لکه ګوره مونږ چې وایو چې که ښځه خاوند په سفر تلو نو د سفر نیت به معتبري د چا د خاوند د اقامت نیت به معتبري د چا د خاوند ولې ښځه څه ده تابع او خاوند دې مطبوع نو که خاوند دی وی چې مونږ دلته په 15 ورځې اقامت کوو نو د ښځې نیت هم د 15 ورځو شو او که خاوند وی چې یاره مونږ اوس سفر اختیارو نو ښځه د هغه تابع د هغه ورسره مسافره شو د سفر لمونځ به کوي قصر به کوي دغه رنګه چې دا ښځه تابعه ده مطبوع خاوند ده نو هر تابع په حکم کې حکم د مطبوع حکم ده مثال د غلبي د حرمت په تابع کې شیء معقول اللحم ما أحد أبويه معقول اللحم بخلاف الآخر ځینې شیوني چې د هغې غوښه خوړل حلال دي ځینې چې د هغې خوراک حرام دی اوس یو داسې بچی دی داسې بچی دی چې د هغې د مور او پلار نه دي د یو غوښه خوړل حرام دی او د بل نه دي حرام د یو غوښه خوړل حرام دی او د بل حرام نه دی هلکه دا به څنګه شي نو خو چې تعلق په دې چار پایانو کې د خلاف الجنس قائم شي دی یو بل سره نو نوې نسل پکې وروت پارمې غوا پکې وروته که دا پارمې غوا نوې نسل نوې پارمې غوا نوې نسل نوې دا به د پخوا نه وه او چې پخوا نه وه او اوس را پیدا شوه نو خو تجربه وشو نوې نسل دی که او پخوا نه مې یو شی شته دا بېغال نه دی دا نوې نسل دی په مابین د حمار او د فرس کې نو دا یو جنس چې دی دا د تعلق او جفتی د بل سره راغلی که نه او یو نوی شی پکې پیدا شوی یو حمار دی یو فرس دی او په دا درمیان کې بل څه شی راووتو بېغال راووتو بغل بېغال نو د پخوا نه خو دا و نو دا خو پېژندلی شو کتابونو لیکلی خدا پارمې غوا دا پکې اصول وته څنګه چې دا پارمي چرګان وسو را پیدا شو نو چې یو داسې شی دی چې د دې دا غوښه مال روا ده که راله او ناروا ده چې دا د دوه خلاف الجنس اولاد دی د هغه ولد دی نو د یو هغه غوښه نه خوړل جایز نه دي چلو د پلار یې کا د بل هغه جایز دي د مور یې کا یې بلاکس کا اوس به موږ بالا بچا له ورکو نو صاحبانو یو خدا خبر یاد ساتي چې یو د انسان نسب دی یو د غیر ذوی العقول مذهب دی
چارپایو مارپایو یو انسانی نسب دی یو غیر انسانی د چارپایو نسب دی نو په انسان کې نسب زی نارینه تا او په حیوان کې نسب زی ماده تا تاسو پوه شئ نو چې اوس کله دا ماده غیر معقول اللحم او نر معقول اللحم او نسب زی ماده تا نو پکار دا چې دا معقول اللحم شي کنه څه شي معقول اللحم شي او کچرته کې دا نر معقول اللحم او دا ماده غیر معقول اللحم نو پکار چې غیر معقول اللحم شي کنه دا نسب چاته زی ماده ته زی په زناورو کې او په انسانانو کې دا زنانه د هر نسب نه ده خو چې د خاوند د کم نسبداري ده نو نسب بیا هغه ته ځي تاسو پوه شئ ولې موږ به دې ته نه ګورو موږ به علت او غربت ته ګورو احتیاط به کوو نو که په دې کې دا نر غیر معقول اللحم او نسب ورته نه ځي به موږ په ده باندې حکم د حرمت کوو او که دا ماده غیر معقول اللحم وه نو بیا خو په طریقې اولا باندې هم د نسب په بنیاد باندې دا غیر معقول اللحم شو او بل طرف ته دا غیر معقول اللحم دم نو دا بچې به غیر معقول اللحم وي تاسو په پوه شئ مثالونه نزی الحمار الاهلی على اطان وحشیت نو په خرو کې به د مادې او د نر جمع راځي نو دا حمار اهلیو او دا ماده غیر اهلی یعنی وحشی وا دا تاسو لوستي په کتابونو چې اهلی خر حرام دی وحشی نه دی حرام او دی وحشی ته کتابونه نیلګای لیکي څه وایي نیلګای دا وحشی حمار چې دی نو دا حضور علیہ السلام چې فرمایلی دي چې حرمت الحمر د دې نه مراد اهلی دي چې هغه د انسانانو سره مانوس دي او انسانان په خپل کار کسب او رکوب وغیرہ کوي نو حضور علیہ السلام ته په خیبر کې وی چې بیا به مونږ دا دونه کار نه پس کوو چې د مزه خربان دي نو نبی علیہ السلام فرمایل چې حرمت الحمر اے الحمر الاهلی ارچ واشری په دې څوک رکوب کوي د دې نه څوک فایده اخلي نفع اخلي اخو واشي زناور دی هغه حمر واشیا هغه چې کوم دی نو خوړل جایز دي اوس ماده دا واشي او نر دی اهلی نو نجی الحمار الاهلی دی تعلق قائمی حمار اهلی لما د واشی سره اوس چې موږ دې ته کاته چې یاره نسب نر ته ځي نو نر خو اهلی دی کنه جوړ حرام دی او کوم دې چې نه کنه دا خو زناور دي او په دې کې په نسب ماده ته نو ماده خو واشي ده
نو پکار ده چې دا بچی دې معقول شي د دې نه چې دا کوم بچی پیدا دی نسب یې مور ته ځي او دا دې څه شي ځکه چې وحشي خو معقول اللحم دی تاسو پوه شئ نجی القلب علی شاطن او دا شات ماده ده کنه ګډه ویزا اسې دوان په ګډو کې استعمالېږي او ماس په بیزو کې استعمالېږي په شریک او غنم وي کتابونو ته شاتم وي تو چې یو شات ته او هغه ماده ده او دا غي سره جما وکړه قلب نو قلب غیر معقول اللحم دی دا د ګړو بیزو سره سپیکر ځي کنه دا غیر معقول اللحم دی او شات معقول اللحم دی اوس نسب چاته ځي ماده ته ځي ماده شات ته معقول اللحم دی په کاده چې مونږ وایي چې یاره دا دې چې دا کم بچي پیدا دا سره معقول اللحم او ګوره شکر یې مغې ته ځي د قدرت شان چې دا خلاف الجنس تعلق قائم شي که نه په چار پای کې نو په دې کې څنګه چې دا نسب مادي دي داسې هغه شکل هم مادي ته ځي تاسو پوه شوئ نو اوس به څه کوو دې حیات الحیوان لیکلي دا چې نجی القلب علی شاتن حقیقتا کیږي نو هغه لیکلي چې یاره یو د کیسه ده خو زه به یې کوم راته یو کسو د هغه بچو ته ووایي چې زه مړ شمه د شریعت مطابق خپل حصص به واخلې او که څه تنازع مراده که نه نو په پلاني ځای کې زما یو دوست دی هغه نواب دی هغه نه به لاړ شئ زما نوم به ورته ووایو نو ستاسو فیصله به صحیح وکړي هر چې وکړه به صحیح وی د دې تنازع راغله داسې په یو خوړ ورسر شو او خوړ کې لار تللی وه نواب ته نو وی چې سخت کاخه کافي مزل یې وکړو نو یو کس را روان و وی چې مسافر و زما یو اوښ ورک شوی دی تاسو به لیدلی نه یي وی دا یو ورته وایي چې هسې په دې یو سترګه ړوند وی جاو نو دا بل ورته وایي چې په دې یو جامه کنډم وی جاو نو ده چې به څونه تحقیق به هغې دغه به نښې به یې بیانوي ده به یقین راته نو بیا ورته هغه بل وایي چې په دې یو خپله ته ګوډ ښکارېدو وی جاو په دې یو خپل ګوډه مو نو اکثر لره حکم د کلي په څلورو نښو کې درې خو صحیح شوې یا بل ورته وایي چې زما خیال دی په هغې باندې دا تا چې کوم سا چې ولي نو یو ګبین و او بل طرف ته ګوډه وه وایي چې بالکل یاره وایي مونږ ته نه وي خبر نو هغه ته څنګه نه خبر نښې په دې موقع صحیح راکړئ او اوس وایي مونږ ته نه وي خبر تاسو ته څه پته وي زما اوښ ګوډ دی زما اوښ ړوند دی زما اوښ په یو جامه باندې هغه دی او لا پکې په یو طرف باندې ګوړه ده او په بل طرف باندې شاید پراته وایي چې یاره چل دی مو خو لیدلی نه دی خو که ته خامخا زموږ سره تنازع کېږي که نه په جګړه کېږي نو هغه زموږ خپله خبره هم دنګ چا لروي نو ته هم راسره شه نو دا پخواني خلک وي هوښیارتیا اوس راغله پخواني هوښیار چې دا د فقه دا جزیات زه کله کله ګورم که نه زه چې یا خدای د دې ذهن څنګه دی ته تللی و چې دا په څوارلسمه صدۍ کې پیدا کړي یا چې کله یو مسله بیانوي دا کنز راوالی تاسو په کتاب البیوع کې که نه
او پاغې کې وګورئ نو داسې حل به درته پاغه او خو ډېر مغلق کتاب دی پاغه لږ عبارت کې به درته داسې حل راوباسي چې ته پې بیا وروستو کتابونه لیکلی شي نو اوس په کنز باندې عیني هم پرته ده زیلهي پې هم پرته ده دا دونه شروع پې ولي بحر دی مستخلص خو لا وړوکی کتاب دی دا مستخلص به پخوا خلکو د متن په شانتې ویلې او خلکو به کنز او مستخلص ووایم په درس کې یادو به هم تاسو به نه شرح الیاس یو کتاب دی دا شرح الیاس به خلکو ویل لکه د هدایه او د شرح وقایه په شانتې دا اوس مروج دغه راوواته ډېر یې ترې کټ کړه پخوا به چې پارغېدو به سپین ږیري د خیره سره اوس هر څه د کاربېټو شو د مونږ د چا یو معصوم طالب بوتلی و یا د واده دی یا ته یقین وکړه یا به د دیارلسو کې یا به د څوارلسو کې زه ورسره یو وویل ما لکه کاربېټي واده دی بچي رشته وي او مې هم د کاربېټو پاخه دي اوس یې دا شنه روشو کې او بیا په کاربېټو پخوي نو چې دې ته څنګه د دې خلکو ذهن چې کوم دی نو هغه ورسي صحیح ده نو دا پخواني خیال د دې سره خداداد علم او علم لدني څه سړي روانو په لاره به دا فلسفیانه خبرې کولې او دباولې دي چې لاړ ورسېد الیک سلیک او تعارف شو خا تاسو زما د دوست بچی کینه ډوړې ولا راوړه خو دې وسره کینه ناست دا یو پکې یاره زموږ د پلا دا دوست مونږ ته څه ارامي غوندې ښکاري وایي دا ارامي دي بل وایي یاره دا پخ کړی چې چا پخ کړی ګرنامه د حایزه ښکاري د حایزې پخ کړي خادم بل وایي دا شراب چې راله راوړو که نه پخوا به دا شراب استعمال ډېر دا راته داسې د مقبرې د انګور ښکاري د په مقبره کې چې تا انګور د هغې نه جوړ کړی اصل خبره اوس کومه ده دا یو ورته وي دا غوښه راته د سپي ښکاري دا غوښه چې راباندې وخوړه وایي دا د سپي غوښه وه خادم ورسه اورېده جو لاړ هغه نواب دی دا څنګه مېلمانه دي ستا په ډوډۍ کې خبرې وکړې ستا په شرابو کې خبرې وکړې په تا پسې خبرې وکړې چې هغه راغی جوړوي هلکه وې ستاسو دا معامله خو به بیا حل کړو خو اول زما دا معامله حل کړې تاسو زما مطالب دا ویلي وی چې د شرابو ویلي دا ټولې خبرې وکړې وی داسې چل دی چې دا نورې معاملې چې کوم دي نو دا خو د چا سره تعلق ساتي خو دا دو معاملې پکې ساتي یو زما د حرمت او یو د سپي د وحي دا فیصله به څوک بیا هغه یې ورته وایي دا د مور له لاړ شه د هغې هم تپوس وکړه او د سپي دا به ورته وایي ځو بیا به شراب ساقي راوغوښته یا لکه دا سړي خو ستا په د شرابو اعتراض کوي چې دا د مقبرې د انګور دی وایي چې یا صاحب ښه صحیح خبره یې کړې ده وایي چې ولې وایي چې په باغ کې په یو انګور کې یوه دانه نه وه د باغ په خوا کې چې کوم مقبره وه که نه د هغې د انګور نه خو چا نه خوړو نو ما وایي چې ستا حکم دی چې دوی له شراب په دغه پسې راوړه په ډوډۍ پسې نو ما خو تا دا نه شو ویل نو زه لاړم د هغې نه مې روش وکړم خاوی دا خبره خو صحیح وشوه بیا لاړ هغه خادمې له وی بچي ستا څه پوزیشن دی څه حال دی تا ته څه بیماري او حیض او انګریزي کې دې ته منسز وایي شته وی چې یاره نواب صاحب بس ستا تپوس وکړو نو شته دی حیض دا ډوډۍ هم په حیض کې پخوي وی چې ها دا خو مرکه صحیح شو بیا لاړو مور له وی چې مور دا یو معامله ستا سره تعلق دی او زما متعلق ګوره داسې وي چې یې بچي ښه ټیک خبره یې کړې داسې چل دی چې ستا د پلار بچي نو او
هلته کې مال یې ډېر او وارث پکار او د هغه نه زما بچي نه کېده نو ما یو شپږ په ځان قدرت ورکړی وګوره بچي دا وایه مه چاته دا مېلمه دي لاړ به شي او خادم هم اورېدلو دا ټولې مسلې جال شوې نو بیا راغی هغه غوښې واله وی چې هلکه تا ته څنګه پته لګېده چې زه ارامي یم وی ته زموږ سره ډوډۍ ته کښېنه ناست دی وی دا چې د مېلمه سره ډوډۍ ته نه کښېني که نه نه په دې کې څه چلي او یو زنانه وه یوازې حرمت دا نه دی چې جما د بل سره وکړي پخوا خلقو خو به ډېر ځان ساته وی چې مونږ مور او پلار د جما نه بعد غسل کوو نو دا اوبو ګرمول دپاره لرګي نه ونیو مونږ د پردي پټي نه راوړو نو دا هم حرمت پیدا کوي د دا خوی اخلاق بیا خرابي بدلي ولد زنا چې امام ابو حنیفه رحمت الله او نور صاحبان لګیو سبق یې ویل نو د ماشومانو بال کو د یو نه بال چې ووجو د امام ابو حنیفه مخې ته پرېوتو هر یو یې زه خو دا نشم امام صاحب له وتلی ایو پکې مړه داسې خبره زه بیا راوالم ډاډه راغی بال امام صاحب په دې کې د حرمت څه اثرات به وي ځکه چې دی بې ادبه دی د دې ولې د زنا خوی اخلاق ښه نه وي ښه دا خبره خوال شو چې په څه وجه تا ما ته ارامي ویلي وی دې زنانه ډوډۍ ته څنګه معلومه شوه دا ډوډۍ چې دا زنانه پخ کړې ده حایزې وی په دې کې لذت نه و او قدرتي د داسې زنانه په پخ کړي کې لذت نه وي او هلکه د انګور چې دی درېیم نمبر چې تا وی چې د انګور د مقبرې د شرابو دي وی شراب چې بني ادم وڅکي نو مستي پکې پیدا کي او په دې موږ داسې کړو چې خوب یې راوستو دا زموږ سنیات چې دا مړي دا ولې خو طعام المیت یمیت القلب دی که نه نو دا انګور د مقبرې سره تعلق و خلق یې په خوب کړه او د دې خیراتون د مړو سره تعلق دی سنیان بس داسې خلق دې جیویایي او دې جماعت اسلامي ته لاړ چې د بني آدم عقل حیران شي دا تاریخ لبیک پکې راوتې دا میدانګر می خلق دی او دوی له دې خدای پاک توفیق ورکړي چې په سنیانو کې ګرمي را پیدا کړي نور خو دغه سیال دی نور ټول ساړه پاړه ناست په دې ابلاغ عامه تاسو وګورئ د هر چا ذکر باري د سنیانو نه راځي اچھا اخري دی لکه تاسو څنګه پته ولګوي چې دا غوښه د سپي ده وی صاحب دا خو اسانه خبره ده د دې چارپایانو وازګه د سرمن د پاسې د غوښې د پاسې د سرمن د لاندې او د سپي وازګه د اډوکې او د غوښې په منځ او دا خسمړې چې به موږ را شو کوله که نه نو وازګه به په منځ کې وه نو موږ چې وخو خوړه وګوره دا شی دا د سپي نو بیا هغه شپنکي راوغوښتو هلکه د دې تعلق تا سره وی جاوجي دا کم بچې چې مالات کړو که نه د دې سره جفتي کړې وه سپي داسې هوښیار خلقو داسې فلاسفرانو په دې اندازه د هغې خبرې وي یعنې واقعاتا داسې کېږي چې دا رمې رواني که نه او د دې سره د حفاظت دپاره یو سپی هم وي نو دا ممکنه چې نزج الکلب علی شاة شي تاسو پوه شوئ اوس کلبو د هغه غوښه خوړل حرام دي جوټې پلیته ده او بل طرف ته چې کومه دی نو شات دی د شات چې د کوم شی معقول الله وي د هغې جوټه هم پلیته نه وي د هغه معقول الله هم دی دواړه خبرې پکې راغلي یو طرف ته شات دی او بل طرف ته کلب دی مونږ به غلبه چاله ورکوو په دې وخت کې به مونږ دې د چا تابع کوو نو غلبه به حرمت لري ها ښه جي نو وی چې الغلبة للحرمة فلا تجوز الأضحية بولدهما په دې باندې به نه اضحیه کېږي او نه به دا معقول کېږي دا به خوړلی نه شي
صاحبانو دا یو ځای به ویو لغوندې طوالت پکې دی خو شروع کړی مو د ژمي په وجه ناوخته وم. الامر الثاني محظورات الحرم. دویم امر په باره د محظورات الحرم کې دی. یو موږ متابعات وي او دویم محظور الحرم وي. نو د حرم ډېر محظور دي، نو محظورات دي، نو په دې کې به مونږه د حلت او د حرمت په بنیاد غلبه چاله ورکړو. چې داسې لږې شارټ کوو که نه، نو بعض الشجرة فی الحل و بعضها فی الحرم. نو د زمین حرم ونه کټ کول خو جایز دي که نه، د زمین حل، د زمین حل ونه بوټي ښکار دا جایز دي، او د زمین حرم هغه جایز نه دي. اوس دا ونه چې کومه ده دا بعضې په څه کې ده، په زمین حل کې ده، او بعضې څه کې ده، زمین حرم کې ده. نو زمین حل د دې نه موږ ثابتولی شو د دې ونې کټ کول. د زمین حرم چې څه حصې په زمین حرم کې ده، موږ به د دې نه ثابتو چې دا ونه موږ نشو کټ کولی. تاسو پوه شوئ پې غلبه به څه له ورکړي؟ حرمت له. احتیاط پسې کې دی، په حرمت کې دی. چې خامخا تې وشو کې او بیا وایي چې جوز دا یجوز دی چې ځان دې وساتو، نو لیس الوراء کالکف عن المعاصي دی. چې شبهه په دې کې دا شته چې یاره د حرم په وجه باندې بعضې حصې په حرم کې ده او بعضې په زمین حل کې ده، نو ښه به دی چې مونږ ترې ځان وساتو او غلبه حرمت له ورکړو. بعض الصید فی الحل و بعض فی الحرم. ښکار دی بعضې په څه کې دي، نو خو په باونډي ولاړ دی، دوه خپې اخوا دي دوه خپې دي خوا دي. صحیح شوه؟ خپې یو طرف ته دي، سر بل طرف ته دی. دې ته سنگم وایي، دې په سنگم ولاړ دی. څه حصې په زمین حل کې ده، څه حصې په زمین حرم کې ده. غلبه به څه له ورکړو؟ حرمت له. لا یصاد فیصله به وکړو چې د ښکار منع دی. وضاحت، دو وضاحت دلته په شجر، یو په شجر کې او یو په سوید کې ضروری دي. په سوید کې الوضاحت فی السوید. الاعتبار للرجل فی الحل والحرم. اعتبار بخپول خپولا ولاړ پسې دی، نو که سر یې اړو حرم حل ته اړېدلی دی، ولاړ خو پسې کې دی، نو اعتبار به څه دی؟ رجل له. نو که خپې په زمین حل کې وي او سر په زمین حرم کې و، استویا دی جایز دی. دا ښکار کول جایز دي، ولې اعتبار څه لري؟ خپل لري. اصل د ولاړ لپاره په یو ځای کې د قایمېدو دا خو خپې دي که نه، چې دا چې والله لا ازعو قدمی فی دار فلانین، نو خو دې دا قدم ولې یادی؟ ځکه دې چې ورنوځي او داخلي کې خو په قدم به داخلي که. هغه یو مولانا صاحب هغه به اعتکاف کړو د جومات 4 فوټه دیوالو. په دې مازدیګر کې به تنګ شو، نو خلک به هم تر راته او دا جومات یې داسې په شار عام و. د تیزې نه اخواته به بار و، په خلکو پسې به یې داسې دا سر او دا خېټه وربار کړي، خبرې به یې د مزې کولې. چا وایي ته په اعتکاف کې ویې دن نه یم.
سپېخ مې په جومات کې وتی خو نه یم نو هغه ته دا مسله معلومه وکړه چې څه اعتبار څه لري پول لري او یو کس نو وي هغه دا کتابونه ترېنه لاندې دی به پاس ناست و اوس خو عام شو د سایکل په کیریلي شاته کتابونه تړلي پخوا به کتابونه په سر د پاسه په ډېر د قدر خاص کر مته بابا رحمت الله وکړه نه مته بابا رحمت الله چې مناظرې له بم تلو کتابونه به په سر کې ښودو د سر نه بیا اوږې ته شو خلکو بیا اوږې باندې د اوږې نه بیا سټ ته شو داسې شاته به یې راړولي بیا خو کالجي دور شروع شو کتاب به دی ځوړنده روان و نو بیا پکې په سایکل به تلم چې په سایکل به کم تلو داسې درسګاه ته درسونه چې پخوا وو یا مدرسو ته نو هغې ته به یو ټوکری او یو فرنټ کیریل به یې تړل که تاسو ته لیدلي یاد یې نو په فرنټ کیریل به یې کتابونه تړلي نو بیا د هغې نه لغونې زمانه سستیا طرف ته روانه وه بیا یې مړه ته اوس حرج دی شاته کیریل باندې وکړه نو پخوا به خلکو ډېر عمر رضی الله عنه به قرآن مجید ښکل کړو بیا به یې کېښودو نوړی چې به پرېوته به یې راواغسته صفا به یې کړه ښکل به یې کړو بیا به یې وخوا خاشیة التحتوي لیکي ادب و محبت و احترام و ورو ختمیږي زه په مدینه منوره کې وم او مخې ته یو کس تلاوت د قرآن کو او ناڅاپه تکبیر شروع شو د قرآن مجید پاک قالین نه پاسه کېښود زه خو مې نه غوښتم خو بیا مې زه بیا هم پاک قالین دی هغه ودرېد زما هغه مونځ توجه هم لاړه خرابه شوه نو لکه څوک چې مخې ته څه شی کېدي که نه چشمې کېدي موبایل کېدي پین کېدي وي هغه پته نه چې قرآن مجید راښویدو که دې مخې کېدو خو څه چلو خو داسې شو چې زه ذهني طور دې ته تیار شوم چې که دې په قاعده کېناستو د قرآن مجید لاندې راغستو هر څه کې بیا به یې راخلو دا حالات دي اوس دا حالات نو هغه یو کس وي هغه به دا پاک نه کوو نو په کرسۍ په کټ کې به ناست و کتابونه به لاندې پراته وي په رایل باندې نو چا ورته وایي چې یاره که بې ادبي څه ده کې ګوره وایي چې نه خپې مې ښکته نو هغه ته به دا مسله معلوم چې الاعتبار للرجل خپې مې ښکته چا ورته خپې دې ښکتې خو ته بیا پاسه یاره وي دې سورینو له اعتبار نشته که دې له وې که نه نو ته چې الماری ته داسې ودرېدې نو په لاندې خانه باندې پورته نه خو خپې دې ښکتې دا بې احتیاطه خلق دی صحیح شوه دا خبره په خپل ځای ده چې په علت او په حرمت کې په دې معاملاتو کې به اعتبار خپل روي خو ستا عقیدت څه شو ستا ادب څه شو ستا احترام څه شو صحیح شو هغه شیونه دین اسلام خو ټول ادب دی احترام دی محبت دی چې دا دې ووته نو بیا خو مطلب دا دی چې کامل مسلمان ورته نه شي جوړېدی نو اعتبار بسلی پوه نه وي د دې خبرې مطلب دا دی چې که سوید خپې په زمین حرم کې وي اگر که سر د هغه په زمین هل کې او ته چې ښکار کړي نو په سر یې کې مثال په طور خو بیا به ستا دپاره د هغې ښکار سي حرام او که بلاکس و بیا به له ښکار راوځي فی الشجره
الاعتبار للاصل لا للاغصان اعتبار په شجر کې جړو لئی سانګو لبني جړو لبني سانګو لبني داسې بزرګانم تیر شوي دي چې د چا په کور کې د کمې ونې جړډي او د هغې څانګې د ده کور ته راوړېدلي د هغې نه چې میوه راوغورځېږي نو دې ګاونډي له یوسي دا ستا د ونې میوه ده او چې زمونږ شینګ ورته وي وایه راوکړه څانګې خو زما پر ما ته سور هم جوړ کړی ما ته ځای نیولی دی چې کومې ما ته دا زما چې کومې تا ته دا ستا دي مونږ به داسې وایو اعتبار سره ها ځکه که شاخونه نه وي جړلې نه نو شاخونه نه کېږي او داسې کېدي چې جړله وي او شاخ یې نه وي لکه خلک چې ونه کټ کړي جړله پاتې شي شاخونه او ډډ ختم شي هغه بیا نوي تیغې راوخېږي الصور المختلفة في الشجر په شجر کې مختلف صورتونه اصول الشجر في الحرم واغصانها في الحل که چېرته داسې شوه چې بیخونه او جړلې او اصول د ونې په زمین حرم کې او شاخونه زمینی هل ته اورېدلي لکه ما چې د ګاونډي مثال درک یو دا صورت دی یو بلاکس صورت دی نو بلاکس بسی چې اصول به په زمینی هل کی او اغصان به په زمینی حرم کی مشکل صورت دا خو آسان دی مشکل صورت بعض الاصول فی الحل و بعض الاصول فی الحرم دا په سنگم دا په باونډي دا نو بعضی جړې څه ته وړېدلي زمین هل ته بعضی جړې کوم طرف ته راغلي زمین حرم ته اوس اعتبار خو اصول لري اصول په باندې په دواړو ځمکو باندې په مشتمله ده مونږ به اوس دې له حکم د حلت ورکوو او کېدای به حکم د حرمت ورکوو صاحبانو په ټولو کې چې اصول په حرم کې اغصان په حل کې غلبه حرمت لره ده که بلاکسی نو بیا غلبه حلت لره ده او زمان لازم نه دی او که چېرته اصول او فروع لکه اغصان څانګې د فروع دي نو که دا په بعضې په زمین هل کې بعضې په زمین حرم کې نو موږ به غلبه سره ورکوو حرمت لره به ورکوو او د دې ونې کټ کول د ده دپاره جایز نه دي او که کټ یې کړه نو په ده باندې زمان شرعي په ده باندې لازم دی پوه شوې الصور المختلفة في الصيد کوم شی چې خپې لري که انسان دی که ځناور په هغې کې خو اعتبار خپله دی که نه نو صورت به دا شي چې قوائم الصید فی الحرم ورأسه فی الحل لکه مخکې تیر شو غلبه به حرمت لري بلاکس قوائم الصید فی الحل ورأسه فی الحرم کخکار شو لا زمانہ علی الصید پخکار کوونکي باندې زمان نشتا او د دې غلبه به حرمت لنی حلت لوي ځکه اصل یې په زمینی حل کې دی او دلته به ما صورت راشي چې بعض القوائم فی الحرم و بعضها فی الحل دوه خپې په زمینی حل کې دي او دوه خپې په زمینی حرم کې دي او اعتبار خپل لره دی
اوس به مونږ غلبه سره ورکړو احتیاط په دې چې حرمت له ورکړو نو غلبه به حرمت له ورکېدی شي او دا ښکار به نشي کېدی او که چا دا ښکار وکړو نو په ده باندې زمان شرعي لازم دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا الہ العالمین زمونږ درس و تدریس او دا ناسته په خپل درګاه کې قبول او منظور وګرځولې کړي د دې ثوابونه اجرونه عزتونه شرافتونه زموږ د ټولو نصیبه کړي او الہ العالمین د دې نه ویونکو ته زده کوونکو ته حاضرینو ته سامعینو ته ناظرینو د ټولو ته خیر کثیر نصیبه وګرځولې کړي رکاوټونه ختم کړي الہ العالمین پای تکمیل ته ورسولې کړي د خیر سره ستا رضا په دې ټولو امور کې زموږ شامل حال کړي الله د مصیبتونو تکالیفونو ټول په امن کې وساتلی کړي خیر او خوشحالۍ د شریعت مطابق نصیبه کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.